السلام علیکم دوستانو، امید ده تاسو بخیر. کم د حروبو په حوالې سره چې کم یو نوی سیسټم یو نوی سیټ اپ راغلی دی، دا ویډیو یو ځل بیا دې باره کې دا مخکې چې ما کم پارت 1 پارت 2 جوړ کړی دي نو اکثر ملګري په هغې باندې نه دي پوه شوي. اوس هم ملګري وایي چې یاره کفیل یا کمپني حروب نشي ورکولی، دا خبره غلطه ده. زه به تاسو ته په دې ویډیو کې یو ځل نن بیا تاسو په تفصیل سره پوهوم چې یاره د آینده دپاره تاسو بیا احتیاط وکړئ چې کوم میسج تاسو راشي یاره د هغې مقصد به څه او د شپېته ورځو مقصد څه دی، ټولو نه خبرو هم ځان پې پوه کوئ او د ملګرو سره به ویډیو ضرور شیر کوئ. در اصل خبره دا ده دوستانو چې کوم وزارت الموارد البشریه یعنی وزارت العمل چې کوم یو سیټ اپ جوړ کړی دی چې یاره د حروب باره کې اول خو په دې ګوره د کومو ملګرو چې حروب مخکې ورکړی شوي دي نو د هغو دپاره دا سیسټم دی چې هغه ملګري به د ځان دپاره به یو نوی کفیل وګوري. نوی کفیل یې چې کله وکتو هغه به لاړ شي مکتب العمل ته، هلته به دا نوی کفیل به د هغه زاړه ټول رسوم یعنی مقابل مالی به جمع کي. یعنی کم چې نوی کفیل دی زوړ کفیل باندې دا نه راځي، کم چې نوی کفیل دی بوځي ځان سره دی به که د 3 کالو د حروب دي که د 4 دي که د 100 دي څومره چې مقابل مالی دي دا به د نوی کفیل به دا جمع کی چې کله دا جمع کړه بیا به طلب به کړه چې دا کس زما دپاره پکار دی. نو د هغې نه پس چې کله هغه ټوټل رسوم جمع کړه نو د هغې نه پس به انشاءالله د نقل کفاله به وشي او حروب به ختم شي او اقامه به رینیو شي. ټیک شو، دا خو د زړو ملګرو دپاره دی. اوس په دې نوی سیسټم کې چې کم د حروبو مسله ده نو د حروبو نه نوم چینج شو، د حروبو په ځای انقطاع عن العمل یې ورته ورکړه. مخکې به چې په تا پسې کله حروب ورکړی شو نو ستا ټول خدمات د بند شو، هېڅ به دې هم نشو کولی، ته به سفر به دې نشو کولی، مطلب پخپله به د ځان له ټکټ نشو راغستی، که ته به تلې نو په ترحیل باندې به تلې، فنګر به درنه لګېدو. اوس د هغې نوم چینج کړی شو، انقطاع عن العمل شو او دا د وزارت العمل د سیسټم نه رالو. منسق واته کم چې انلاین د رجسټریشن د عقد یو رجسټریشن یو پلیټفارم دی، هلته چې کله ته د کمپنۍ نه لاړ شي نو کمپنۍ په تا پسې ورکړي انقطاع عن العمل. په دې ځای کې یو پوینټس ملګرو د ځان سره یاد ساتئ چې کله تاسو ته داسې میسج راغی نو تاسو سره به ګورئ کیدای شي کمپنۍ تاسو انقطاع عن العمل کوي، تاسو ته پته نه وي چې کله داسې میسج تاسو ته راغی نو د دې میسج به تاسو انتظار کوئ. 15 ورځو کې دننه به یا به ته دا انقطاع عن العمل شو اوس مخکې حروب کې به ته نشې تللی، کله چې ته انقطاع عن العمل کړې نو تا ته 15 ورځې مهلت دی. په دې 15 ورځو کې دننه یا په خروج نهایي ځې یا به نقل کفاله کې. که تا په دې 15 ورځو کې په دې دوو آپشن باندې عمل ونه کړو نو تا پسې به هغسې به درپسې حروب شروع کېږي، متغیب عن العمل به درپسې شروع کېږي مخکې چې څنګه شو کېده. نو در اصل خبره داسې ده دوستانو، تاسو چې په کومه کمپنۍ کې کار کوئ، په کومه مؤسسه کې کار کوئ چې میسج درته چېرته داسې راغی انقطاع عن العمل نو که تاسو پې نه پوهېدئ نو چاته ور وښئ، ځکه چې په 15 ورځو کې دننه به تاسو په دې 2 آپشن باندې به عمل کوئ. ادروایز که تاسو په دې آپشن باندې عمل نه کوئ نو د مخکني په شان به تاسو پسې به حروب شروع کېږي او هر څه خدمات هر څه به هم بندېږي. آی هوپ انشاءالله چې تاسو به زما په دې ویډیو باندې پوه شوي یئ. که بیا هم تاسو نه پوه شوي نو په واټساپ په زما په فیسبوک میسنجر وغیره باندې تاسو ما ته میسج کولی شئ انشاءالله. څومره چې زما لګي زه ستاسو رهنمایۍ ته تیار یم. ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ، یوټیوب چینل او فیسبوک پیج ضرور لایک او سبسکرایب کړئ. تھینک یو.